د غزوې تبوک رسول الله سلام د مدینې نه تبوک ته روان و 700 کیلومتره لرې ساحه ده 900 تر 800 پورې رسول الله سلام روان ده په لاره باندې صحابه مور سره دي دومره ګرمي سوه چې یو صحابي به له دې جینه خپل رحل ته تللو هلته چې باو خیمه وه دومره به تندې پسې واخېستا به ویلې چې غاړه یې پرې سوه دومره تندې پسې اخیستي دې ته یې جیش العسره ویلې کله کله به د تیر شل کلن جهاد کې بعضو مجاهدینو ویلې وي موږ باندې دومره تکلیف تیر سو ولاکه په صحابه هم تیر سوي داسې مه وایه رضی الله عنهم ورضوا عنه الله د دوی په حق کې ویلي رضی الله عنهم الله له دوی نه راضي ده ورضوا عنه دا وړه خبر نه ده ګوره چې الله خپله وایي زه له دوی راضي دوی له ما نه راضي جیش العسرې کې وخان حلال کړل د وخ په نس کې دا لرې چې وي شکمبه ورته وایي که نه د فارسي او را میگرفت از او در اشکمبه که آب می بود هغه به انخیزه هغه انخیزلې اوبه به دوی چکلي سبحان الله دا څه وړه خبر نه ده ګوره دا جیش العسره وه هغه جهاد و چې په صحابو رضی الله عنهم باندې دومره تکلیف تیر شو حتی ان الرجل لینحر بعیره یو سړي به خپل اوښ حلال کړ فیعتصر فرته فیشربه ثم یجعل ما بقي على کبده چې اوبه یې چکلې یا به یې نورې راواخېستې په ینه به یې واچولې دا ینه یې دومره ګرمه سوې وه دومره ستړي تکلیف الله په لاره کې الله عز وجل دی نو ځکه خو الله د دوی په حق کې ویلې یا ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله ته ویلې وي د الله نه وغواړه دعا وکړه چې الله په موږ باندې باران را نازل کړي بیا باران راغی نو بیا باران اوبه یې هغه اوبه دوی ځان سره راواخېستلې دوی چې دې جنه لاړل چې کتلې دا ورېځه تنا په همدغه جي وله تنا په دې عسکرو مجاهدینو د جیش العسرې باندې تنا باران سوي نور باران نه وي شوی دومره ستړي تکلیفونه په لار د الله کې ولي